د مولانا فضل الرحمن صاحب حواله سره الیمین ګنداپور ډیر سخترین الفاظ استعمال کړي دي. مولانا صاحب له چیلنج هم ورکړي دي، مولانا صاحب له جوابات هم ورکړي دي، خو الیمین ګنداپور صاحب چې په کم الفاظو کې دغه خبرې کړي دي هغه الفاظو کې نه بلکې زبا داسې الفاظو کې خبره کوم چې هغه سره د سمره هم د پی ټی آی ورکرز دی په خفه نشي یا سمره هم د جی یو آی سپورټران دی په خفه نشي. نو زبا چې مولانا فضل الرحمن صاحب ته الیمین ګنداپور کم سخت الفاظ استعمال کړي اب در سره په دې ویډیو کې شریکوم دینه علاوه کم چیلنج چې الیمین ګنداپور مولانا صاحب له ورکړې پاغه باندې به هم په دې ویډیو کې خبره کو. نو ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. مولانا فضل الرحمن صاحب حواله سره ګنداپور ډیر سخت الفاظ استعمال کړي دي. مولانا صاحب ته کله عام چیلنج هم ورکړی دی. اصل کې د مولانا صاحب د پټای سکسانو د ګنداپور خلاف بیانات جاری کړي وو چې پاغه باندې ګنداپور خفه شوی هم غوسه شوی به هم د مولانا صاحب د پټای نه سکسانو داسې قسم بیانات جاری کړي وو چې پکې پی کې کړی د پی ټی آی حکومت وی خو د ګنداپور دی نه وی. نو ګنداپور وای چې دوی ولې زما مخالفت کوي. نو په دې باندې ګنداپور ویل دي چې زه مولانا ته دا چیلنج ورکوم چې په 300 پولینګ سټیشن باندې به دوباره الیکشن وکړو او په هر پولینګ سټیشن باندې به کیمرې ولګو، دغه به باقاعده لایو کوریج کیږي، هر څه به ریکارډ کیږي او زه نه زه خپل رور تاسو ته الیکشن ته دروم او هغه به تاسو نه الیکشن ګټي او که زما رور تاسو نه الیکشن اون غټلو نو زه به سیاست پرېدم. او که مولانا صاحب لویری کتا بایلو نو بیا به ته سیاست پرې دی. صرف دا نه دی ویل چې سیاست په دې نور هم سخت الفاظ هغه استعمال کړي دي، خو ما د الله نرم الفاظو کوي چې داسې وینا چې کم دی الیمین ګنداپور مولانا صاحب لکړي ده. دین لوا ما مخکې الیمین ګنداپور دا هم ویلو چې ما مخکې هم دا خبره کوله چې مولانا صاحب چې کوم دی دا د اسټابلیشمنت سره دی، دا د حکومت سره دی، موږ سره نه کینی جی. دا مخکې دین علاوه نور هم الیمین ګنداپور د مولانا صاحب حواله سره خو کولیام خو غټ چیلنج ولا ور کړی دی جی. بل الیمین ګنداپور نه پرون صحافیانو سره پښتنه هم کړی دي او داسې پښتنه تکړی داسې سخت سوالات تکړی دي کنه چې داسې سخت سوالات دغه صحافیان چرته مریم نواز نه نشي کولای. مریم نواز نه دغه صحافیان چې کوم ویلاسه د مریم نواز صفت کوي وروره کاغه کې غلطي هم وي خو دغه صفت کوي. او بل طرف نه الیمین ګنداپور نه ډیر سخت سوالات کړی دي. الیمین ګنداپور ته صحافیانو ویل دي چې د احتجاج په وخت کې ته چرته غیب شي، ته چرته لاړ شي، کم خو غیب شي، چرته پټ شي، لکه داسې قسم پښتنه داغه نه کړی دي. خیر الیمین ګنداپور ورته هم جوابات ورکړي دي، خو زما د خبره مقصد دا و چې څومره هم دغه صحافیان دي نو دا پیټ صحافیان دي، د مسلم لیگ نون پیټ صحافیان دي چې هغه د مسلم لیگ نون خلاف نزي، د مسلم لیگ نون خلاف هغه دغه خپل دغه نه کوي او د پی ټی آی خلاف یا د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ ته هغه نه داسې پښتنه کوي، داسې سخت سوالات ته کوي چې هغه حیران کوي، تاسو به هم حیران شئ. نو خیر په دې ویډیو کې موږ د ټاپک ډیسکس کول د مولانا صاحب او د الیمین ګنداپور حواله سره چې کوم الفاظ بل الیمین ګنداپور نه چې کوم سخت سوالات شو دغه حواله سره. د ویډیو کتر ډیر زیات مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.